په خوشاله کړی دي لاره کې ورته پولیس او کسٹم کې نولې دي په دې خو بلند غوندې پويږي یعنی الته دې ورته ډیپو جوړ کو چې کاوي بارا پاکستان نه دی سر ها نو الته دې ورته کاوا او لاره کې دې ورته مرګندان کې نولې دي دا یو اعلی سطح اجلاس فیصله وکړه چې وکړي بل اعلی سطح ورته کسٹم کې نولې دي چرانی صحیح او بیا کسٹم الله دې امان راکړي خدای دې په پیښاوما د حج نارالم په سن 65 کې د کراچۍ په ایرپورټ باندې 300 روپۍ په جیب کې مال کراچۍ نه به ټیکټ علم کسٹم والا کوټه تکړما ما ته وی چې دلته فیصله کې کمخ کې دې کم ما ته وی صوفی سے دلی فیصلہ کے کمخ کے دے کم مال دلی بخی ویل کدلی فیصلہ کے خود 200 وستا او 200 زما او کمی مخ کی کړي نو 300 ټوله در رزي څنګه چل کې ما يرم داستا فیصله خدا به 200 را نواغسته او 200 را ته پریخ ما بیا ټیکټ په واپس ما سره لان ورشي کم شی باندې چې کسٹم ډیوټي لګې دلی وی 5000 کے کسٹم والا ہوتا 2000 ورکا 3000 در تفریدی خبر اخلاص لاره دې ډټسن دی ویني ښا کاغذونه نشته کاغذونه نجشتا کاغذ کې داسې یو جناسه ورتاو ها دا خو ټیک دي ټیک او زه تکلیف ما ورو جماعت یو دې قهر دا قوم ولې اخته ده خدای پیجندلی خدای پیجندلی دا ډټسن والا چې دا پولیس والا پور کې تی ولاړ دي ډټسنیان دا ډټسن والا خدای پیجن یو غریب خزه مړه ډټسن والا تمه مالدا خزل غوندي مردان نه دی خو یو کله دی دغه ځای پور یو سماته 1500 روپے مال ډیر غریبه دی ول 600 روپے مال غریبه ده بیختیم زویل وسور دا ډټسن ویلې ما دی بډای لا غسته هغه لاړو بل سوزکی والا پراغه هغه په 200 روپے بو امړه او هغه ماشومان او زنانه بو اوس چې ډټسن والا نسم چې ګورم چې پولیس رانیولې هم شاباس نورم ورته اشاره وکم چې سمستان ورته دا خدای پیژندل تاسو د دې قوم په حال رحم نه کوئ نو خدای عذاب د پولیس په شکل کې پتا سو نازل کړي رانیولې دي کنه خدای چا سره بد نه کوي وای سچ مون سره کیږي ډېر سچ کیږي ډېر اصلي حکومت په دې کائنات د خدای دی د بنده نه دی نو مونږ سره چې سکیږي ډېر اورانه ټول په غریبو کې دا د ظلم نظام په ملک باندې دا غریبان جوړي تو وګوره چې الیکشن وی د غریبو تو وګوره ته وای چې یا د مور واده دی یا د خور واده دی داسې منډي پکې وای کنه وای په ایمان تاسو ته تبه چې یا مور ودیږي چاته یا خور ودی داسې حالي جوړ کړی ورځي اوس ورپسې چې کوم وزیران کړی دي کوم مالا سطح اجلاس کړي هغه پسې ورمنډي وای زه بجلیګر مولا څه بجلیګر مولا څه کولی دا د خپل ډزې کولی شي او د دې وخت ورته خدای په لاس کې راوسته نه چې د دې وخت خدای په لاس کې راوستو جوروجه میاشت پاغه خدای مې دې قسمی چې په پاکستان کې 2 کروڑه مې درته د تیغ نه نه ویستي چې زه دوی پرې نه 2 کروڑه بیا به وګورئ تماشا اوس چې اوس مونږ څه کولای شو نو زما ديدانو توبه او باسي خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ دین سره رابطه او تعلق پیدا کړئ
د قرآن او د حدیث وقت پړه کې پیدا کړي، جماعت سره لگاو پیدا کړي چې دا راغلي عذابونه خدای در نټل کی. واخر دعوانا